أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ربط د مخکې سردار چې مخکې هم د احد واقعه بیانېدله او په دې آیتونو کې بیا د احد واقعه بیانوي او په دې کې رد دی په منافقانو باندې مسلمانانو ته تنبیه ورکوي چې مسلمانانو که تاسو اطاعت وکړئ خبره ومنئ دا کسانو چې کافر دي نو تاسو به واپس کی په خپلو پوندو باندې نو بیا به تاوانیان شئ بلکې الله ستاسو مولا دی او هغه غوره مددگار دی کافرون نه مراد منافقان دي مسلمانانو تاسو د منافقانو تابعداري مه کوئ ځکه منافقان به تاسو د خپل دین نه واپس کی تاوانی به شئ کله چې د نبی علیه السلام د قتل خبر خور شو شیطان اعلان وکړو چې ان محمدا قد قتل یقینا محمد صلی الله علیه وسلم هغه قتل کړی شو نو کافر خوشاله شو مسلمانانو سره غم پیدا شو او منافقانو چې کوم دی هغه مسلمانانو په زړونو کې شکونه وسوسې اچولې نو چا وی چې لاړ شئ د ابو سفیان نه پناه وغواړئ چا وی واپس ځئ تښتئ مدینې منورې ته چا وی دې غر ته خیژئ چا څه وي چا څه وي مطلب دا و چې دا میدان جنگ خالی پاتې شي او دا مسلمانان وتښتي نو کوم چې ضعیف ایمان والا کمزوري ایمان والا مسلمانانو نوي مسلمانان شو دا هغو په زړه کې شک پیدا شو وسوسه پیدا شو نو هغوی ته تنبیه ده چې مسلمانانو که تاسو د دې کافر و منافقانو خبره ومنئ نو دو خو به تاسو په خپلو پوندو باندې واپس کی تاسو مرتد کی کافر به شئ نو بیا به تاوانیان شئ بلکې الله ستاسو مولا دی تاسو ولې غم کوئ الله پاک ستاسو مالک دی کارساز دی مشکل کشا هغه دی که په تاسو باندې په دې وخت کې مصیبت راغل دی مشکل راغل دی نو دا به الله رب العالمین دا مصیبت ستاسو نه لرې کوي ځکه هغه غوره امدادي دی سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين دام دا هغه کافر قریش مبارک نازل شوی دی چې هغوی په احد کې د شکست نه وروسته فتحه بیا مونده د مسلمانانو د غلطۍ د وجې نه د هغو نه یو اجتهادي غلطي وشوه هغه یې پرېښوده ښکته راکوز شو نو مسلمانانو اول فتح او د کافرو شکست خوړلی و بیا وروسته کافر چې کوم دی هغه فتح یاب شو او مسلمانانو شکست وخوړه نو چې واپس لاړله نو په لاره کې ورته ابو سفیان وویل چې دا خو موږ ډېر بد وکړو چې موږ راغلو په کار دا وه د هلک کسان پاتې وو جنګ به موږ کړی و دو به ختم کړي وو اوس خو کار اسان شوی و د هغه طرف نه موږ راغلو کسان چې کوم دی هغه موږ ووژل څه وتښتېده اویا صحابه کرام هغه پکې شهیدان شوي وو اویا کسان په هغه کې شپږ شپېته کسان چې دی هغه د انصارو څلور کسان د مهاجرینو دا پکې شهیدان شو نو دا موږ چېرته راغلو نه موږ بد وکړه نو واپس شو نبي علیه السلام کسان ولیږل دلته چا خبر راوړ چې هغو بیا واپس راځي نبي علیه السلام یو کس ولیږه وی ته لاړ شه هغه په منډه کې تکړه و زر تا او زر راته هغه ته وی ته لاړ شه خبر راوړه که دا کسان سامان یې ښودی او په آسونو باندې سواری نو دو بیا واپس راځي حمله به کوي او که آسونه چې کوم دی یو طرف ته هغه شړلي او سامانه سره ناسو نو بیا به دو خپل کور ته ځي واپس به ځي سړی په منډه لاړه صحابي واپس چې راغی نو نبي علیه السلام ته ویل چې هغو د سامان سره چې کوم دی سامان سر ناست دي او هغه آسونه یې خوشي پرېښودي دي نبي علیه السلام یې بس یېرېږئ ما دو واپس نشي راتلی هلته الله پاک د هغو په زړونو کې رعب واچو نو بیا وویرېده نو هغه کسانو
ابو سفیان ورته وی چې دا شته کوم کارنامه چې موږ کړله دا پوره ده او د دې نه وروسته هسې شرمول مه کوئ وې هسې نه دا د وږي او د قارېدلي منظري په شانتې هغو راته ناست دي که موږ لاړو نو پرېږدي موږ نه اگر چې هغه زخمیان دي خو موږ نه پرېږدي نو ځئ ځان ته واپس ځو نو هغه کسانو د هغو خبره ومنله په دې زړه کې الله پاک یو رعب او یره واچوله نو الله پاک دوی ته وفرمایل د مسلمانانو ته سنلقي فی قلوب الذین کفروا الرعب زه د جواب اچوم موږ په زړونو د هغه کسانو کې چې کافر دي یا قریش وو د مکې نه راغلي وو الرعب یره بما اشرکو په سبب د دې چې هغوی شریک جوړ کړی و بالله د الله سره ما لم ينزل به سلطان هغه څه چې نه دی نازل کړی الله پاک په هغې باندې څه دلیل دا مشرکان دي کافر دي دوی د الله نه نه یریږي د خدای سره شریکان جوړ کړي دي خو دغه الله پاک د دوی په زړونو کې رعب واچو نو اوس دوی واپس نشي راتلی یریږئ مه ومأواهم النار او زید دوی اور دی وبئس مس الظالمین او ډېر ناکاره ځای د دیره کېدو د ظالمانو دی ولقد صدقکم الله وعده اذ تحسونهم باذنه دا آیات د دې په باره کې دی چې کله مسلمانان واپس راغله مدینې منورې ته نو یو بل ته وویل چې داسې چل وشو موږ سره خو الله پاک وعده کړې وه چې زه به تاسو له فتح در کوم نو موږ خو فتح حاصله نه کړه شکست وخوړه نو دا څه وجه ده نو الله پاک دا آیتون نازل کړه ولقد صدقکم الله وعده او په تحقیق سره رښتیا کړي د الله پاک د تاسو سره خپله وعده اذ تحسونهم باذنه کله چې تاسو قتلول دوی او اذن د الله تعالی حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر تر دې چې تاسو بزدلي ښکاره کړه وتنازعتم فی الامر او تاسو جګړه وکړه په کار کې وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون او تاسو نافرمانی وکړه وروسته د هغې نه چې وښود الله پاک تاسو ته هغه شی چې تاسو خوښه و چې هغه مال د غنیمتو منکم ما یرید الدنیا بعضې ستاسو نه هغه و چې هغو دنیا غوښتله مال د غنیمت ومنکم ما یرید الاخرته بعضې ستاسو نه هغه و چې هغو آخرت غوښته اصریح کسان راکوشو او 10 کسان هغوی آخرت غوره کړه په مال غنیمت باندې هغه بره پاتې شو شهیدان شو ثم صرفکم عنهم بیا تاسو واړوله الله پاک د دوی نه لیبتلیکم د دې لپاره چې تاسو باندې امتحان وکړي ولقد عفا عنکم په تاخیر سره الله پاک تاسو معافي کړل والله ذو فضل علی المؤمنین الله پاک خاوند د فضل دی په مؤمنانو باندې اے مسلمانانو تاسو سره خو الله پاک وعده خپله رښتیا کړې تاسو ولې هغو وجلي نه اول کې خو مسلمانانو غلبه بیا مونده دا کافر چې کوم دی د هغو نه پټکي په میدان جنګ کې ارتاو شو توري د لاسه ارتاوې شوې مال د غنیمت پاتې شو او 2 کسان چې هغوی جنډې پورته کړې وې علمبردار د کافرو هغه مسلمانانو ووجله نو چا سره جنډه یې هغه ووجله شي دا نور چې کوم دی هغه بیا ویرېږي بیا واپس تښتي نو غلبه خو الله پاک تاسو له درکړې وه که نه فتح یې له درکړې وه خدای په خپله وعده رښتیا کړ وه ځکه چې تاسو هغوی خطر کړه د الله په اذن باندې خو تر دې چې بیا تاسو بزدلي اختیار کړه او تاسو په امر کې هغه جګړه وکړه چې کوم امر د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کړی و چې په دې غر باندې کښېنئ را کوزېږئ به نه نو د هغې نه تاسو خلاف وکړو نو تاسو ترې راکوز شوئ امر دغه و امر د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دې رکۍ نه به راکوزېږئ نه او تاسو نافرماني وکړه وروسته د هغې نه چې تاسو هغه محبوب شی ولیده محبوب مال د غنیمته نو ستاسو نه خلاف راغی د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د قول نه نو بعضو پکې وی چې یاره موږ به مال د غنیمت را جمع کړو او بعضو وی چې موږ به آخرت وګټو د دې ځای نه کوزېږو نه مال د غنیمته پاس یې موږ ته میلاویږي موږ چې دلته ناست یو بیا چې کوز شو نو مال د غنیمت به موږ مجاهدینو چا له به ورکوي زموږ حصه را پکې که نه نه مال د غنیمت خو امیر چې کوم دی هغه به په دقه 4 حصې چې کوم دی هغه په دې مجاهدینو باندې تقسیموي او 5مه حصه هغه امیر ته اختیار دی خمس ته وایي هغه چې چا له ورکوي په خپلو رشته داران له ورکوي نبي اسلام په خپلو رشته داران ورکوله چې کوم مسکین غریب به و کونډې رنډې یتیمانان په هغو له به یې ورکوو دغه رنګ یې خپل د کډې خرچه د کور خرچه هغه به یې پرې پوره کوله دغسې نور د اسلحه سامان دا به یې پرې اخیسته دفاعي کارونه هغه د امیر ثوابدید دی په خپل ثوابدید باندې به یې لګوي
دا څلور حصې خو میلاویږي د مجاهدینو ته که نه نو دې لس کسان ووایي چې موږ چې کوشو نو خلاف راځي د پیغمبر د حکم نه نو نه کوزېږو دا مال د غنیمت په عاش هم موږ ته میلاویږي آخرت یې غوره کړه خو خدای پاک تاسو د هغوی نه بیا واړولی د دې کافرو نه اول تاسو په هغو باندې مسلط وئ وروستو چې ستاسو نه خلاف راغی په امر کې ای مسلمانانو نو هغو الله پاک د دغه قریش او کافر په تاسو مسلط کړه دا د دې لپاره چې الله پاک په تاسو باندې امتحان وکړي خو آخر کې وایي ولقد عفا عنکم په تحقیق سره معافي کړل الله پاک تاسو ته وشوه یو غلطي وشوه ستاسو نه دا قصدا دو دا کار نه کوي چې د پیغمبر خلاف دې وشي او دا جنگ ګټلی جنگ دې موږ وبیلو دا مقصد نه و خو اجتهادي غلطي وه چې د هغې د وجې نه چې کوم دی هغه فتح په شکست باندې بدل شوه خو خدای ورته د معافۍ اعلان وکړو چې خدای پاک معاف کړو د بل چا بیا څه پورې دي والله ذو فضل على المؤمنين الله پاک خاوند د فضل له مؤمنانو باندې استسعدون ولا تلوون على احدنا کله چې تاسو په پورته خطای په غار کې ولا تلوون على احدنا تاسو نه قتل په شا یو کستا والرسول يدعوكم في اخراكم او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تاسو را بللی په بلې ډله کې فاصابکم غما بغمنا ویرسو تاسو ته غم لا پاسه د بل غم نه لکي لا تحزنوا على ما فاتكما د دې لپاره چې تاسو غمجن نشئ په هغه مال د غنیمت باندې ستاسو نه فوت شوی دی ولا ما اصابکم او غمجن نشئ په هغه مصیبت باندې ستاسو رسېدل دی والله خبیر بما تعملون الله پاک خبردار دی په هغه عمل باندې تاسو کوو و مسلمانان چې کوم دی هغوی روان شو غره ته ختله چې پناه حاصله کړي نبي علیه السلام په خپله هم یو غار طرف ته چې کوم دی هغه لاړ اوس هم دا مشهوره ده چې په احد کې یو دغه د غر کې یو چون غونتې دی په هغې کې نبي علیه السلام پناه اخیستې وه او صحابه کرامو سره وو نو دا صحابه کرام دی احد دی غر ته په پورته روان شو په پورته ختله او شاته یې نه کتله نبي علیه السلام ورته د شاته نه اواز کو الی عباد الله الی عباد الله ما پسې راځئ د الله بندګانو ما پسې راځئ د الله بندګانو نو چا بیرته نه کتله نو خدای پاک تاسو ته یو غم له پاسه د بل غم نه ورساو اول غم دا و چې د دونه مال د غنیمت فوت شو ګټلی جنګ هغه وبایله او میدان جنګ کې چې څومره مال غنیمت او کافر ځان واپس ویوړ دوه پچ یو دا او دویم دا چې شیطان اعلان وکړو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کړی شوی شهید شوی دی نو دا غټ غم و غټ غم تاسو ته ورسېده د دې لپاره دا اعلان وشو د نبي علیه السلام دا خبر خور شو د دې لپاره چې عزوړ غم ستاسو نه هیر شي چې کومه مخکې ستاسو نه مال د غنیمت فوت شو چې په هغې خفه نه شئ کوم تکلیف چې تاسو ته رسېدلی او تکلیف خو زخمیان خو ډېر زیات وو شهیدان پکې مسلمانانو کې اویا کسان نو دغه غم ستاسو نه هیر شو ځکه چې د صحابه کرامو ټول محبت پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره و هنده چې کوم دی د عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنه بیبي هغې تپوس وکړو څه حال دی د جنګه چا ورته ویل خاوند دی پکې شهید شوی دی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم څه شو وی زوی دی شهید شوی دی رور دی شهید شوی دی فلانی چې پلار دی شهید شو هغې وی زه تاسو ته دا نه وایم زه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په باره کې تپوس کوم چې هغه څه شو شته ژوندی دی که نه دی نو هغه خلق ورته وایي هغه ژوندی دی نو شکر یې ادا کړو سجده یې وکړه وایي چې زه چې نبي علیه السلام ژوندی دی بس دا غټه خبره ده نو د خلقو د نبي علیه السلام سره محبت و نو هغه زول غم چې و هغه د نبي علیه السلام د دې خبر په وجه باندې د خلقو نه هیر شو هغه نوی غم چې راشي نو هغه زوړ غم په هغې باندې هیریږي والله خبیر بما تعملون الله په خبردار دی په هغه عمل باندې تاسو کوله یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ان تطیعوا الذین کفروا که تاسو تابعداري وکړئ د هغه کسانو چې کافر دي یا منافقان دي یردوکم علی اعقابکم نو دوی واپس کې تاسو په پوندو باندې فتنقلبوا خاسرین نو تاسو به واپس شئ تاوانیان بل الله مولاکم بلکې الله پاک تاسو مولا دی مددگار دی وهو خیر الناصرین دا الله پاک غوره مدد کوونکی دی سنلقي فی قلوب الذین کفروا زرد چې وابچو منګه په زړونو هغه کسانو کې چې کافر دي الرعب یره بما اشرکوا بالله ځکه چې دوی شریک جوړ کړل د الله سره ما هغه څه لم ينزل به سلطان چې نه دی نازل کړی الله پاک په هغې باندې څه دلیل د الله سره بوتان شریکان کړي په هغې باندې الله پاک څه دلیل نه دی رالېږلی ومأواهم النار او ځای د دوی
د دې رکېدو هغه اور دی جهنم دی وبئس مثوى الظالمین او ډېر بد دی ناکاره دی مثوى الظالمین ځای د دې رکېدو د ظالمانو ولقد صدقكم الله وعده او په تحقیق سره رښتیا کړه الله پاک ستاسو سره خپله وعده استحسونهم باذنه کله چې تاسو وجل دا کافره په احد کې باذنه د الله په اذن باندې حتی اذا فشلتم تر دې چې تاسو بزدلي ښکاره کړه وتنازعتم بزدلي چې کوم دی هغه بنو سلمه بنو حارثه هغه دوه قبیلو چې کوم دی په لاره کې وبېچېره چې دا نور منافقان 300 کسان دا موږ کم یو نو دې کافرو سره جنګ نه کېږي نو کار دا چې موږ هم واپس لاړ شو خو بیا خدای پاک د هغو زړه مضبوط کړو نو تښتېدلي نه وو وتنازعتم فی الامر او تاسو نه جګړه وکړه په امر د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کې وعصیتم او نافرماني وکړه من بعد ما اراکم ما تحبون رسو د هغه نه چې وښوده تاسو ته الله پاک هغه شی چې تاسو خوښوئ چې اعمال د غنیمتو منکم من یرید الدنیا بعضې ستاسو نه هغه چې هغو غوښتله دنیا ومنکم من یرید الاخره او بعضې ستاسو نه هغه څوک چې هغو غوښته آخرت ثم صرفکم عنهم بیا واړولی الله پاک تاسو د دوی نه تاسو یې لرې کړئ د دې کافرو نه لیبتلیکم د دې لپاره چې په تاسو باندې الله پاک امتحان وکړي د دې نه وروستو بیا څوک په میدان جنګ کې ثابت قدم پاتې کېږي او څوک تښتي ولقد عفا عنکما او په تاخیر سره معاشي کړي د الله پاک تاسو ته والله ذو فضل علی المؤمنین الله پاک خاوند فضل د مؤمنان باندې اذ تسعدون ولا تلوون علی احد کله چې تاسو خاتلې په غر کې ولا تلوون علی احد او تاسو نه قتله په شا یو کس ته والرسول يدعوکم فی اخراکم او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تاسو را بللی په بلې ډله کې فاصابکم غما بغمنا ویرسو تاسو یو غم له پاسه د بل غم نه چې خبر د شهادت د نبی علیه السلام وروستو د بل غم نه چې هغه فوت کېدل د مال د غنیمتو لکۍ لا تحزنوا د دې لپاره چې تاسو غمجن نه شئ علی ما فاتکم په هغه مال د غنیمت باندې چې ستاسو نه فوت شوی ولا ما اصابکم او نه په هغه زخمونو باندې چې تاسو رسېدلي والله خبیر بما تعملون الله پاک خبردار دی په هغه اعمال باندې تاسو کوئ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا